روایت تھی لکه سعید ابن معلا روایت تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورتویلو لأعلمنك اعظم سورة من القرآن نن بزتات یو اعظم سورت خیمه د قرآن کریم وای ما چې د پیغمبر علیہ السلام سره ملازمه وکړه ورسره پیوستو مچ ما تبنن خی ما ته اخر کې چې الحمدلله رب العالمین یعنی سورت فاتحه اعظم السورت فی القرآن. بل حدیث تا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ دے نبی اسلام ورته الا اعلمنک اعظم السورت فی القرآن تا تو نخم چې د قرآن یو لوی سورت ویجیس والحمدللہ رب العالمین. نو اعظم د سورت اعظم السورت لوی سورت د قرآن کریم په سوراتونو کې به اعتبار فضیلت او مرتبه هغه سورت فاتحه ده عظیم سورت ته او اوس بته د دې عظمت نه ان شاء الله ان قریب آگاہ شي چې څنګه ده. بل روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے الله کریم یوصل سلور کتابونه آسمانی راو لېګل او د سلو کتابونو علوم چې ده هغه الله په سلورو کتابونو کې خودل تیشوا سلو کتابونو علوم هغه په تورات کې په انجیل کې او په زبور کې خودل پای حدیث کې قرآن ته فرقان ویل دي 104 سل صحیفی سلور آسمانی کتابونه تورات انجیل زبور فرقان بیا د دې سلو کتابونو علوم په دې دریو کې شله او د دریو کتابونو علوم په صورت یعنی په کتاب بنامه فرقان کې شله د حدیث کې قرآن ته فرقان ویل دي او بیا د فرقان علوم په مفصل کې دي او د مفصل علوم چې فاتحه کې دي او د فاتحه علوم په ایاک نعبدو کې دي په آیات کې او د دې علوم په بسم الله کې دي او د بسم الله علم په با کې دي. هر څه خلاصه ذکر کوم پای کې او دا الفاظ دي او دا تفسیر اتقان په دیم جل کې هم دا خبره ذکر کړی دا. ٹھیک شو الله کریم 104 کتابونه راو لېګل د سلو کتابونو علوم په دریو کې د دریو علوم په فرقان کې د فرقان علوم په د قران کریم په مفصل سوراتونو کې حوامیم چورته وي او داغي علوم په فاتحه کې خودل. نو فاتحه افضل سورت شو په دې اعتبار سره چې دا مجمع د تمام علوم قرآنیو شو د ټول قرآن علوم چې دی هغه الله په دې سورت کې خېدي. نو په دې اعتبار سره دا سورۃ الفاتحه افضل السور دی د قرآن کریم په سوراتونو کې. اسماء سورت به درته من بیا درته دا نقطه ذکر کما چې یو روایت کې راځي چې سورۃ فاتحه ذکر گویا کې ټول قرآن ذکر یعنی لب د قرآن ذکر معنی دا مقصد د قرآن ذکر چې قرآن څه بیانې څه مقاصد بیانې دا مسله وا متعلق بفضائل السورت. دیمه مسله د اسماء سورت دا سورت نمونه دی ګڼ خدایا ساته چې څنګه د قران کریم دا ترتیب نه دی ترتیب السور دا ترتیب توقیفی دی بامر النبی صلی الله علیه وسلم دی صحابه وتا دغه صحابه خپل څه دخل نه کړي چې یو سورت مخکې کړي بل رستو کړي. ها ترتیب نزول کې فرق او ضرورت مطابق وکنا لیکن قرآن چکم دا ترتیب دے اس مصحفی چاول فاتحہ آخر والناس دا پہم پدری ترتیب سر په لوح محفوظ کے محفوظ دے بلو قرآن مجید فی لوح محفوظ. ہاں دا ترتیب چ پیغمبر اسلام بیان کرے دے نو دا توقیفی دے اے پیغمبر دے تعلیم ور کرے دے صحابو پدے کے ځان دخل نه کړي لکه روافض بدبخت وای چې دا حضرت عثمان په کې تقدیم تاخير کړي دا د روافضو نظریه ده او خو دې ذلیل خوان کی دا دغه نظریه ده
ٹھیک شو زمنگ نظریہ دا قرآن و سنت موافق دا ترتیب مصحفی دا ترتیب توقیفی بامر النبی دے پدے کہ صحابہ اس دخل نہ رکھے دل پر بعض علماء خفقیگی چې دا خلق قرآن کریم چې وړو ته شروع کین نو د اخر نه الټا ریورس گیر لګی او سورۃ الناس ورته یادې بیا فلق یادې بیا اخلاص یادې بیا مسد یادې بیا نصر کافرون ماعون کا او په دې طریقې سره یادې وای دا خبره مناسبه نه ده هغه ول تعویل ذکر کوي چې دا آسان دي خو نه یاره دیغه شروع شنو آداب د بس دي ها خدای بسانی کنه الله مهربان دی هغه ذات مهرباني کوي دارنګي اسماء صورت چری نو داوم منقولی دي په دې کې هم د اچا د عقل دخله نشته نمونه د سورته فاتحه ډیر په کثرت سره دي علماء کرام فرمایي چې کثرت الاسماء تدل على شرافه المسمى نمونه چې زیاتی دا دلالت کې په سبانه په شرافت ته مسمى باندې نو بعض علماء لکه قرطبی بحر محیط بیضاوی سمت الدرر دوی لس یا دولس ذکر کړی دي بعضی علماء سوار لس ذکر کړی دي بعضی پنځل لس ذکر کړی دي بعضی شپږ ذکر کړی دي خو چې د تمام تفاسیر او مطالعه دي کړی وي او بیا دی هغه لیکلی وي یا د پسین کې راوستي نو تقریبا 22 نمونه د سورۃ الفاتحه دي او دام ټول مسمودی اے منقول دي پدې کې د اچا د عقل دخله نشته پدې نمونه کې رومبه نوم چره آیت وی سورۃ الفاتحه چې قران کریم کې په دغه اسم سره دا سورۃ معنون ده سورۃ الفاتحه مکیه او 5 مراد او بیا 1 مراد هغه بیا ذکر کوم نو سورۃ الفاتحه مکیه دا سورۃ الفاتحه دا رومبه نوم ده د دې نوم وجه تسمیه صدا یو خدا چې فاتحه د فتح نه ده فتح کوشادن پرانستو ته وای نو دې سورۃ فاتحه زکوي زکه چې د دې په تلاوت او په لستو باندې په قاری او په طالب باندې پرانسته کیږي تلاوت ته قران پاک چې کله قران شروع کین سوې الحمدلله رب العالمین په دې باندې تلاوت آغاز کیږي یا فاتحه د فتح نه ده فتح پرانستو ته وای لئن بها یفتح علوم القرآن زکه چې د دې صورت په ذکر سره انسان ته پرانسته کیږي معرفت په علوم د قرآن سره لکه چې سورته فاتحه تاسو وای نو عموما اکثر هغه مضامین بس تاسو په وخت تیر شي چې هغه بیا د قرآن پاک کې کوم دی به تفصیل برازي درې موجه تسمیه فاتحه ته فاتحه زکوي زکه چې په دې سره شروع کیږي پس کې په هر رکعت مانځه کې کله چې اوسره موز کوي نو الحمدنا د قرات بنو قرات شروع چې کوي نو سنبه کوي الحمدلله نو چې موز کوي نو قرات شروع د الحمدنا ده تلاوت د قران کریم کوي ناغیم ابتداء د الحمدنا ده او الحمد ته فاتحه زکوي چې دې سره فتح د علوم قرآنیه حاصلېږي انسان باندې د قرآن علوم چې کوم دي الله کریم چې پرانځي زکه دې ته فاتحه وي دویم نوم سورۃ الصلاۃ او دې ته سورۃ الصلاۃ ولي وي حدیث صحیح ده مسلم ده راوی حضرت ابو هريره سے ده نبی علیہ السلام فرمایي چې قسمت الصلاة بیني وعبدي ولعبدي ما سأل التقسمت الصلاة راغل ده نو الته الصلاة نه مراد څه کم ده موږ نه دي ارکان مخصوصه مراد نه دي ځکه دا ای تقسیم نشته ده قسمت الصلاة ای سورۃ الفاتحه قسمت الصلاة بیني وعبدي
ما سورۃ الصلات تقسیم کړ دې خپل او د بنده په منځ کې ولعبد ما سالا اصلي الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین ته 84 حدیث کې راځي هاذالی دا خو زماشله اوس ولعبد ما سالا نو اهدنا الصراط المستقیم ته غواړم زبر کوم اذا قال عبد الحمد لله رب العالمين نو يقول الله تعالى حمدني عبدي واذا قال عبد الرحمن الرحيم قال الله يقول الله تثنى علي عبدي واذا قال مالك يوم الدين يقول الله تعالى مجدني عبدي واذا قال اياك نعبد واياك نستعين يقول الله تعالى هذا عبدي هذا لي ولعبدي ما سال اهدنا الصراط المستقيم خبر شو نو دې سورۃ الصلات هم وی دارنګي دریم نو دیتا سورۃ الشکر هم وی سورۃ الشکر زکه چې دا حمد په معنی د شکرې سره راځي الحمدلله شکر د الله دی هغه تمام نعمتونو ظاهری او باطنی او باندې چې کوم موږ له را کړی دي الحمدلله او حدیث کوم راځي چې سدي او خړل یاد واغستل یا په دنیا کې چې د کوم نعمت حاصل کړه او پس ته حصول د نعمت نه دی الحمدلله نو فقط ادا شکر النعمه نو تا د نعمت شکریا ادا کړ الحمدلله نو دې ته سورۃ الشکر هم وایي دې ته اور سورۃ الشفاء هم وایي سورۃ الشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء او دام شفاء د امراض ظاهریوم ده او د امراض باطنیوم ده لکه رسو ذکر کوما امراض باطنیه کہ سورۃ فاتحہ دی مضامین په اعتبار دی ذکر کړلا نو ان شاء الله امراض باطنیه چې شرک دی کفر دی جهل دی ان شاء الله دغینه به شفای کامله اور حاجره او نهایت عاجله اب نصیب شي ٹھیک شو دارنګ دی ته وی سورۃ الرقیہ رقیہ مشهور روایت بخاری صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین بلارتلا او یوزه کی خلق د کوئی پغاړه ناستو او بو پغاړه باندې اری ورتوی چال فیکم من راقن فینا لذیغ او سلیم مار خورلی لړم چې چلیشته سوک دمیشته نو دوی لال سورۃ فاتحه پیوي الله کریم هغه سړی جوړ کا کس او چې صحابي لار نبی علیہ السلام ته نبی اسلام نام انها رقیه او کنه دا خو سورۃ فاتحه نه دا خو رقیه سورۃ ته ای سورۃ الدم ده نو په دې سره د امراضو د بیمارانو دم کیږي او دم ثابت ته او الا عند المعتزله اګر څه خبره کو من اهل سنت والجماعت ان شاء الله منو چې دم حق دی او دم باچوخه وینا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان النفس بخاری باندې پوری و پیغمبر د نفس نه منع کړل نو ټیک ده کنه خو ان نفس فی الاناء نه منع کړل مطلق نفس نه منع نه ده فرمایله چې بس کې نو صاحب لوخي کې ماغله ګلاس کې دا کوئی د ساو ده وشو کنه او چې بس کې نو دا لوخه د خلینه لری کو سا واخله یو دعا درې هغه سره حمدوم او شکر چې دا بدل الله د مړې نه پسانه سره تیرې کړي کدايه د ته په مړې کې خلول بیا به څه کړو خیال درانه دارنګه د دې نوم دی سورۃ الکافیہ دا سورۃ الکافیہ ده کافیہ ورته ولي وي یا خدا چې په معرفت ته مضامین د قران باندې ده کافی دي معرفت ته مضامین علوم دمر لوی دي ذات چې حیران بشي ورته اتقان لیکلي دي حضرت علی سے مچاته پوسو کا چې سورۃ فاتحه کې څومره علوم دي وکي ویل کم کنه په قلم باندې نو دمرا عظیم الشان کتاب په مجلدات کثیره سره به جوړ شي چې سلیق او خان به دغه بار نشو چتوله سبحان الله کافیش یو قول امام خازن لیکل دی او سمت الدرر کوم دا رواج شته خدا خازن لیک تفصیل کړ دی هغه دا دی چې دې ته سورۃ الکافیہ زکوي
چې دا کافی کیږي د غیر نه او غیر د دینه نه کافی کیږي د دینه یا خدا دې چې دې کافی کیږي د بل نه معنی دې کې د تمام سوراتونو مضامین موجود دي خو د یو سورات کې د دې مضامین جمعه نشته ده جمعه خو به نه کنه کل نو په دې سورات کې فاتحه کې د هر سورات مضمون موجود دی خو په باقی سوراتونو کې د دې مضامین په اعتبار د جم سره کل سره نشته ده خو دینه به تر خبر خازن لیکل دا چې دا کافی کیږي د بل صورت نه او بل نه کافی کیږي په زید دی اف الصلات مثلا کہ الحمدللہ رب العالمین دی انضمام د صورت دیونه کا نوز دیوشه اگر چې ترک واجب وشه زکه چې انضمام صورت عند الاحناف واجب دی کنه او کې بل صورت دی وی او صورت فاتحه دیونه وی مزدمون شه ترک واجب وشه لیکن هغه فضیلت ته صلات درته کم ملاو کم شه لکه دې سره فضیلت ملاويږي زموږ مذهب دا دی کنه زموږ مذهب سمړه قران هم دا وی فقروا ما تيسر القران چې څه ته آسان دي کې فاتحه ته آسان وي نو موه کې فاتحه درته ناراضي یو سورته ته قران وای مزپکیږي ها کامل مزپ فاتحه او د سورته په انضمام سره کیږي نو فی الصلاه او دا سورۃ الکافیہ بل نوم د سورته فاتحه هغه سورۃ الوافیہ ده کافیہ نه پس وافیہ ده الوافیہ بمعنی وافی وافی بمعنی کافی کافی بمعنی شافی تشوا الوافیہ بل نوم مثل السبع المثانی السبع المثانی او دا ثابت ته په قران سره سورۃ ہجر کې راځي ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم او دې ته مثانی وی وو آیتونه مثانی په دې اعتبار سره چې د مثنا نشي نو معنا مکرر دي دا مکرر دي معنا په مز کې په هر رکعت کې مکرر لسته کیږي او رکعت کې مې په دین کې مې په دریم کې سلام کې مې څوک چې مثانی زکوي چې د دې نزول په تکرار شوی دی خواږي روایت باندې علما ولګه جرح کړی دا درېمه نقطه دا چې دې ته مثانی زکوي چې مثانی د ثنا نه ده او دال انه یسنی سبحانه وتعالى زکه چې دا بار بار مکرر د الله مدح بیانې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نو دې ته مثانی زکوي وو سب المثانی وو آیاتنا چې بیا بیا د خدای د صفاتونو تذکرہ کوي وو آیاتنا چې بیا بیا لوستل کیږي پر رکعات تمانځ کې ها نو په دې اعتبار سره دیتا مثانی وای او سبا زکوي چې د دې وو آیاتونه دي بل اتفاق او بغیر د بسم الله نه لکه چې بسم الله الرحمن الرحیم نه پس الحمدلله رب العالمین نمبر 1 اور بیا الرحمن الرحیم 2 مالک یوم الدین 3 اور ایاک نعبد و ایاک نستعین 4 اهدنا الصراط المستقیم 5 تشو غنا او صراط الذین انعمت علیہم دا 6 د 5 لاندې دا 5 وقت کوفی دی ځکه 5 ذکر کړی غیر مغضوب علیهم ولا الضالین 7 مصاب من المثانی والقران العظیم سورۃ السبع المثانی بل نومې ده سورۃ الکنز دینوم ده سورۃ الکنز او دې ته کنز ولي وای زکه کنز وای هغه خزانی دقیقی تا خخا خدل ته دقیق باریک خزانه نهایت عمده خزانه سورۃ الکنز داغه سورۃ ته چې د ټول قران کریم د علوم خزانه راغونډه کړی دا کنز القرآن دے خزانه د کل قرآن دا لکه نبی علیہ السلام چې صحابي ته ویلو چې ما انزلت چې دا صورت مخکې هیڅ یو پیغمبر ته په کتاب کې نه دا ورکړی شوی دا کنز دے عمده خزانه دا مخصوصه نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورې چې الله ورته ورکړه بل نوم د دې اساس القرآن اساس القرآن
اساس بنیاد ته وای اساس افمن اسس بنیانه علی شفا سورۃ توبه نو اساس بنیاد ته وای منډ ته وای جړې ته وای ویخ ته وای نو دام د سورۃ فاتحه اساس القرآن بنیاد د قرآن دی جړه د قرآن دا بنیاد دی او په دینه قرآن شروع کی لکه چې ته آبادی شروع کینو ایرا خلق وته ایرا وای کنه ایرا بیگ دی نه پس دیوال دی بنیادونه بیگ دی اینه پس ته باقی دیوال نه باقی امارت دی نو سورۃ فاتحه اساس القرآن دی او چې اساس د خپاخیز د کړی وی نو نور ان شاء الله تعمیر په آسانو کې او چې اساس د خنیز د کړی نو بیا ګور ډیره مشکله ده خشت اول چونه حد معمار کج تا سوریا میر او دیوار کج خشت اول خیال وکړي چې کګه دنه نشي او کچ پرې نګي دي خیپ خکا خنیغه کېده نو دا څه سورۃ الاساس بل نو مې سورۃ المناجات مناجات سرگوشی ته وای همراز کېدل ٹھیک ده کنه همراز کېدل لکه سورۃ مریم کې راځي وقربناه نجیا موسی علیہ السلام سره موږ سرگوشی کړې و هغه لمن دراز خبري ورته خودلې نو سورۃ مناجات ته لکه چې د دې بلنوم سورۃ الدعاء هم ده بلنوم سورۃ الدعاء هم ده نو سورۃ مناجات ولي وي زکه چې ان العبد بها يناجي ربه زکه چې بنده چې کله دا سورۃ وي خپل رب سره سرگوشي او مناجات کوي الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین چې بده تر سره وي موږ بګي قلقلی چوکو غنا ناغه موږ ناغه اصل تصور پاتش اصل مناجات قرات مخالفین زمان خپل قرات ډیر خیش ریم نه قاریان سره مين لري موږ کنه خدا دې چې مناجات خو مناجات خو به ځکه چتا آل الله سره چې ملاوش کنه او چې نه مال زو بدل توخه چې مناجات الحمدلله رب استحضار سره سکی کنه تستر کې لګه پټه کا تصور کا الحمدلله رب العالمین ورسید ان شاء الله زيت کله کله دا څه کوو نو دې ته سورۃ المناجات وای لأن العبد بها يناجي ربا زکه دې په لستو بنده خپل الله سره سرګوشي اور مناجات کوي دې نوم دې یو تعلیم المسأله په تفسیر جواهر القرآن کې زما شیخ د خپل شیخ نا د دې باقاعده سند ذکر کړی تعلیم المسأله د دې نوم دی او باقی دانو می په سند ذکر کړی دی صحابه او نبی علی السلام ته رسول دی ازکه چې کله موږ دعا او شاه عبد القادر سم لیکي چې موزي القرآن کې دلته لنډغونه حاشیه آی کې څه لیکل دي په دې صورت کې الله خپل بندگانو ته د خپل ځان نه د غوښتو چل خودلې دي انو دې لپاره به زموږ استادانو معنا کولا چې د هر آیت نه مخکې قولو مقدر دي قولوا الحمدلله قولوا الرحمن قولوا مالک یوم الدین قولوا ایاک نعبد قولوا اهدنا الصراط المستقیم تعلیم المسأله الله کریم په دې صورت کې بندگان ہوتا خپل د ذات نه د وختو چل خودل دي چې څنګه بغواړي نو غواړي خو به داسې خوشامندی وکړي کنه خوشامندی دغه ته وي چې ته چاته وای چې ته ډیر خسرای الله ډیر مال دولت دل درکړ دي ناشنا خوې دي ډیر سخی سالګر د چاته رات کړي شړل نه دي دا قلم خو راته راکا ته بیا یې راوړ کله دې کیو کنه حواله او کته چرګه قلم ولدرکم ځکه بازار ته ځان لواخله هر شی چې کم ده کنه نو دینه مخکې آداب دي سورۃ الفاتحه کې آداب دعا دي تعلیم المسأله یعنی الله په دې صورت کې بندگان ہوتا د خپل ذات نه د وختو چل خودل دي د دې نوم د سورۃ التفویض اخر کې ځوان دي
سورۃ التفویض مانس پارل دی صورت کی بندہ اللہ ته دغه تمام صفاتونه سپارلې دي او دی صورت کې الله بنده ته چل خودلې دي تفویض جميع الامور الى الله مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین تفویض شکنه د دې په لستو سره موحد شوي او تمام صفات باری تعالی او تمام امور باری تعالی او افعال دا تا اس پر اللہ تا 400 تک یا اللہ آستا تا حوالہ دی او دیتا سورۃ النور هم وئی سورۃ النور هم وئی پدی اعتبار سرا چې د دې په وینا سرا او د دې په ذکر سرا انسان تا قلبی نور حاصلېږي او زموږ چې قلبی سره قالبی نور هم حاصلېږي قلب کې دن نور علوم پیدا شي او په بدن کې ظاهر سره هغه نور عمل پیدا شي نو ظاهرا اور باطنا سره منور شي الله دې زموږ په زړه کې او په ابدانو کې نور ایمانی او نور قرآنی نور اعتقادی او نور عملی دواړه پیدا کی پوښوي امام بخاری په دې باب تړلې اور هغه په دې باندې باب کتاب العلم کې ذکر کړی دی چې زه یریګم موافقت د ظاهر او د باطن بیا په رواج ذکر کړی دی زه یریګم چې زما ظاهر چته خلاف د باطن نه نشي توافق د باطن او د ظاهر دا اهم دی د انسان ته فائدمند دی دته سورۃ النور وای دته سوی اعظم سورۃ من القرآن اور دیتا وی ام القرآن او دیتا وی ام الكتاب ٹھیک شوز سوچ لہ پینزلہ شکر شپارس خود زولس 12 سمر چشلا بار تقدیر دینا مزید دمشتے بستے نو دا سورت چرے ام القرآن ہم دے او دیتا ام الكتاب ہم وی اے دیزن اس منگا مخی شروع کی گوس دیتا ام القرآن ولی وی بس نو کلب استاذانو دای چې دیتا ام القرآن ولی وی نو بیا به دی علوم آتیو باندې بحث کوم او کلب سوال داوی چې وجه تقدم د فاتحه په باقی سوراتونو صدا دغه هم یو نقطه ذکر کوله نو هغه نقطه داسې یاد کړه وجه تقدم د سورۃ فاتحه په باقی سوراتونو باندې دا سورۃ فاتحه مجمع د علوم قرآن دا نو دا په منزله د متن ده او باقی تمام قرآن پاک 113 سورتونه دا شرح د سورۃ فاتحه دا او تاسو ته پته ده چې متن مقدم ته شرح باندې وی نو دې لپاره متن مخکې ذکر کړه او شرح به ورپسې راوړي او کله به چې دې ته ام القرآن وای اولی وای زکه چې اصل ته وای اصل ته وای لکه الراس ٹھیک شو کنه الراس نو الراس ته وای کله موږ ورته پښتو کې کپړای وایو الراس د سر کپړای آغا چې هغه زید جمع کېدو د دماغ دی اور دا دماغ دا حافظ دی او دا کنټرول کوي د ټول بدن ٹھیک شو کنه الراس ٹھیک شو چې کوم کې دماغ دی او سورۃ فاتحه ته ام القرآن وای ځکه چې دام د ټول قرآن مرجع ده د ټول قرآن مرجع ده څنګه زما شیخ په تفسیر کې لیکل دي لکه بچي د خپل د مور د سینې نر راچا پیر شوی اور په حاصلې د خپل مور نه چې نفدا هغه دې ته روحاني او بدني نفدا ماشومان کې ماشر بچي چې وی نو د مور نه چې څوک پیس کی د مور تینا نو چا پیر شوی تر نه کني چا پیر شوی لکه بچي چې د مور نه راچا پیری
امور ورته فیدی رسي خپل بچی ته د قران کریم مضامین د فاتحه مضامین په ټول قران دي او ټول قران د فاتحه نه داسې را چا پیره دي لکه چې بچی د مور را چا پیره دې ته ام القران او دارنګه دې ته ام الكتاب وي یا ام القران یا ام الكتاب وتذکوي چې په معنی د اصل سره ده ٹھیک ده لکه قران کریم کې مکی مکرمه ته ام القرى ویل دي سورۃ شورا راوړه وم آیت وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا دا زمن کمال دے چمن تا ترا لګل د قرآن په لغت عربي واضح کې دیل پارا چې دعوت توحید ورکه اصل د کلو تا او چار چا پیر چې دین دی نو مکه ته ام القرى اصل د کلووی زکه چې دې تیوار سره چې پورا جهان چې خور ده نو پست ام القرآن ان اول بیت وضع للناس للذي ببکہ اول کور خالتو کنه بیا د نور کور نه خوار شي دي یاغي ام القرآن زکوي لکه چې ما درته وي د تمام جهان توجه چې دا بجهت ام القرآن دا لکه نه دا ته چرته ناس چرته مخ کړ دې ام القرآن وای ګور ته ټول دنیا مسلمانان او د ټول دنیا د مسلمانانو عبادت خانی جمعتونه هغه ټول مخ چاته کړ دې ام القرآن ته کړ دې نو مونږه ټول هغه ته متوجي یو الا نه ټول هغه ته متوجي یو ام القرآن ته محمد کعبی شریفه خو په نیت کې داویل بدعت ته پتہ نشي دي خلکو چاته رايخ کړي هدايه کتاب الصلاه نه دی محمد کعبی شریفیه په لور کې په بعضی پښتنو علاقه کې دا لورا علاقه تم وي کوسی تم وي محله تم وي تاسو په لورا کې یعنی محله کې قوبه په لورا نه لور شته الته کې یار نصرت شته نو واخشته بس سم نیغو الله اکبر نهایت توجه سره نو دی فاتحه ام الكتاب وي او دی فاتحه ام القرآن دغه ام القرآن وي په دې اعتبار سره مثلا شو دی فاتحه ته ام القرآن او ام الكتاب ولي وي ګور مولانا سیبا هغه تمام استادان خبرې کوم هغه تمام علوم پښوا چې پاغي باندې پورا قرآن د مضامین او معرفت موقوف دی هغه څلور قسم علوم دي تمام هغه علوم چې پاغي باندې ټول قرآن محیط دی پښوا تمام هغه علوم چې قرآن په غیبانه محیط دی هغه څلور قسم علوم دي ایشمار کے یو د علم الاصول علم اصول معرفت تے موقوف دے په معرفت تدریو سيزونو سره خدا سیو چې تاسو غټ وډ نشي دا ګور علم الاصول دې ځکه لږه خالی پرېږي بیا علم اصول څه ته وایي رمبه علم اصول دی بل علم چې دی هغه علم العبادات دی دریم چې کوم دی نو هغه علم السلوک دی او څلورم چې دی نو هغه علم القصص دی ٹھیک شو هغه څلورم علم القصص او دا څلور علوم ټول قران کریم تفصیل سره بیانې ٹھیک شو علم الاصول داغي معرفت موقوف دی په دریو مسلو سره او دام بنیاد دی معرفت ذات الله و صفاته یو معرفت النبوت
دوا معرفت المعاد دری دا معاد قیامت تے نبوت رسالت اور قرآن مراشی اور معرفت ذات اللہ جاگی دا صفاتو دا مجموع علم الاصول دے دا قسم اول شو علم الاصول او داغي هغه موقوف ته په معرفت تدریو سيزونو کم معرفت ذات الله و صفاته داغي ذات معرفت او داغي صفات معرفت اور علم النبوات علم نبوت معرفت رسالت معرفت اور علم المعاد اے دا قیامت مسئلہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم دا علم الاصول شا معرفت اللہ ذاتن شا اور صفتن شا تیشو مالک یوم الدین قیامت شا اهدنا الصراط المستقیم نبوات شا ٹھیک شا نو قرآن پاک علم اصول بیانی فاتحه کیا غا علم شتے دیم قسم علم علم العبادات تے عبادات صوم و صلاۃ تے بدنی مالی زبانی ایاک نعبد عبادات رال دریم قسم علم چھ دے اگر علم السلوک دے علم سلوک سالک چاہتا ہوئی وہی حمل النفس على آداب الشرعیت والانقیاد لرب البریت دا پیران کنا وی دا علم سلوک تے ناغسطا وی دا یاد کہ صرف پشن پٹکی سر او پلنگولو سر کار نکی او دا اس پنے کڑی چی لاستوا چم پدیم کار نکی دا چل سو پسوٹو سر پسترگو سروکولو سرم کار نکی پوجلے کنا پیری ستا وی علم سلوک یا سلوک ستا وی هو حمل النفس على آداب الشرعية والانقياد لرب البرية الله تاسو په پوښ حمل باعث کول د نفس دی په آداب شرعیه باندې د عمل کولو آداب شرعی اخلاق شرعی اعمال شرعی اعتقاد شرعی صورت شرعی سیرت شرعی اکل شرب نوم یقظہ سفر حضر دا ټول آداب شرعیه ته به پوي یو سره چې دیو پیر سیو نه بیات لراغلو تعالی دلو کنه او تذکرۃ الابرار والاشرار ذکر کړی دي درې ورځې ورڅخه پاتې شنو بیات کاو نو ویسه چې زو خپل منگو تا بیٹا کوئی دیو تا خانقاہ ہوئی پی خانقاہ شریف تا زو کنا خانقاہ تا زو تو پلار اتلل اغا صاحب پیر سیب چونو خواہ عالم سڑے ہو خواہ عاملو و بلغم ورطراغ نو خراش کے چراغ نو دغا سی سنگا چروانو نو دا سی تکڑ بجات قبلہ مریدم عالم ہو گوڑ دے عالمانو لهم علم سلوک پکار دے او دا خودی سر خصوصیت دیگو تا سا خبر سادہ ہے زیادہ مکم پوچھو کنا خو آغا نہیں لکا دیر خو مراقبہ حال شریف افلان کے حال شریف اگی پریس نپوئی صوفیت یو خپل ځان لشه د یاره په دې سره معرفت کیږي او په دې سره تلذذ د عبادت راځي او دې داسې مثال دی لکه چې ته ځواني کنه او دا غاخونه استخپلی او تعالی سو غخره ته کې ته په اخره هم به په مور شي هم به په خوندونه حاصل کی پوجګنا دا تصوف د علم سلوک ته او چې دا نیو علم دې کړی کنه او عمل نی دا څه دې لکه غاخونه د خپل پریوتی وی بازاري دی اچولې وی هغه خو ور سره اخره چې تیکای خو با خېټه بډکای په لذت نشي حاصلې ده لکه دغه اډوکو غاخونو او استاد دې غوخي د دې سره مناسبت نشته ا پرکټ ته هغه لذت هغه رس نه دی رس هغه نه راځي خوندل نه ملایي ادا بډاګان وی کنه سمې ډوړې خلاصې مې دل کړنو معنی دا وی چې غاخونو چې کم کار د دلولو وی کا او چې کم د خوند غستو کارونه غو نشه کنه عبادت او خوند چې د علم سلوک سره راځي هي حمل النفس على آداب الشرعيه
والانقياد لرب البریہ اللہ تو تابعدار شي اور اخلاق شرعی جوړ کې او دا راغی په ایاک نستعین ایاک نستعین تیشک الانقیاد لرب البریہ جو کچھ ہوگا تو تیرے کرم سے ہوگا ہم کیا ہیں جو کام ہم سے ہوگا غالباً اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ ہم لکھ لی پہلے کہنا ہم کیا ہیں جو کام ہم سے ہوگا جو کچھ ہوگا تو تیرے کرم سے ہوگا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا اور الت مفسر چ فتیہ چاہتے ہوئی من لا یدعی قبل الفعل ولا یزکی نفسه بعد الفعل چې دا کار کول نه مخکې با داوا نه کوي کار کول نه پس به لاف نه ولي څنګه چلو کار مې کو کې نه دا لاف شو زما حکم کنه دا داوا شو نه کوشش وکم الله نه مدد غواړم کار اوس یاره کمال وکړه دې الله ټوله مهرباني وا دا خبره پوښښ کنه دا ټوله دې الله مهرباني وا نو بس دا خبره شو او کته څنګه منی مې کنه سورۃ فاتحه مې څنګه ویلا منی کنه منی نو دا کار خراب شو او که تاویل او چا درته چې خدي وي ته دا د الله احسان تشوا دا د الله مهرباني وا ته بس دغه تویل کی الانقیاد لرب البریہ او دې توي دا مضمون په سکه راغی ایاک نستعین کراغه او سلورم قسم علم القصص یا قصص ده اور هغه د سکی انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ٹھیک شو کنه دا زاد بدا سوای ښا بعض علاقو کې په دې زاد او په دې دواد جګړې داخله دومره په تعصب کې راشي چې غوادیان د غواد نه زاد جوړ کی او دوادیان د دواد نه چې دال جوړ کی وی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین او دا زوی دا او غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وشکنا الک خو د قراء او حضرات نه ځکه نه دا پنځپیران دي نه د نور زوی او دا دی خپل یو فن د دنیا ځکه چې دا قران سړی څنګه وي او هغه پنځلس علوم چې کوم دی یو مفصل لږ د کول پکار دي کنه نو پای کې یو علم القراءات هم دی معرفت قراءت شاذہ او د غیر شاذہ اب اتقان ذکر کړ دي کنه هغه یو علم هم دام دی بارا دیارا کامل الله والله پوښه وای څلور سوچله علم القصص ترتیب څنګه شو هغه تمام هغه علوم چې پاغي باندې علوم قرآنیه محیط دي یا هغه علوم چې دغه په معرفت سره د ټول قرآن د علوم و معرفت اسانی کې نو غسلو دي علم الاصول عبادات سلوک قصص ٹھیک شو علم الاصول بنیاد درې سيزونه شله معرفت الذات معرفت الصفات اے معرفت النبوت معرفت معاد معنی قیامت علم العبادات علم السلوک علم القصص او دا هم په فاتحه کې شته لکه ما ته بیا وګوره الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم علم الاصول نمبر 1 مالک یوم الدین ٹھیک شو کنه او ایاک نعبد و ایاک نستعین مالک یوم الدین کې راغلی شي قیامت ایاک نعبد دیم علم العبادات ایاک نستعین علم السلوک صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین علم القصص یو مفسر لیکل دی په دې تمام دنیا کې د ټول دنیا مخلوق دې دریو ډلو نه خارج نه دي یا منعم دی یا مغضوب دی او یا ضال دی څلورم پکې نشته دی بس د ټول دنیا مخلوق د اوس د دنیا سره مخلوقات دي د دریو نه خالی نه دي یا کو منعم دی بوجه ایمان یا مغضوب دی ایا ضال دی دینه خارج نه دی او ان شاء الله موږ رسو بیا بحث کوو دیم تقریات کړي چې قرآن کریم کی سورۃ فاتحه تا ام القرآن ولی وای ځکه امام بیزاوی لیکلی دی چې قرآنی علوم چې دي
دا په دوه قسمه دي. یو تا آیات علمیه وی، آیات قرآنیه په دوه قسمه دي، آیات علمیه اور آیات عملیه. بعضی آیات در ته علم د قرآن خي، بعضی آیات در ته ترغیب د عمل خي. آیات په دوه قسمه دي، علمی اور عملی. سورۃ فاتحه مالک یوم الدین پوری دا علم دے، ایاک نعبد نتر اخره پوری دا عمل دے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ٹھیک شو دا علم راغی. اس عمل ایاک نعبد ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. نو ټول آیات قرآنیہ یا علوم باندې مشتمل دي یا په عمل باندې، ٹھیک شو، علمی دي یا عملی دي. او د سورۃ فاتحه آیتونه په دوه قسمه دي. نو په دې اعتبار سره متن د ټول قرآن دی او دا سبب د تقدم د فاتحه دی په باقی سوراتونو د قرآن باندې. ٹھیک شو. درېما طریقه د تقریر ده، وای قرآن کریم کې خدا د رنبی تقریر سره موافق دی، خیر ویم ده. قرآن کریم کې درې قسم علوم دي، درې قسم علوم دي. یو قصص دي، بل احکام دي، او بل معرفت اصول دي. ٹھیک شو. قصص احکام الله د ذات او د صفات و معرفت دا یو شو، او سشه احکام شله، او دریم سشه قصص شله. نو الحمدللہ رب العالمین نا مالک یوم الدین پوری دا صفات الله شله. ایاک نعبد و ایاک نستعین دا سل احکام شله، او صراط الذین انعمت علیہم تر اخره پوری دا قصص شله. نو ټول قران کریم په صفات او علم اصول او احکام او قصص بیانې، په فاتحه کې دا ټول علوم موجود دي. نو په دې اعتبار سره د ام القرآن اور اصل شو. سلورم تقریر هذا حضرت شیخ بلکې د دوارو شیوخ دی، او دا د شبیر احمد عثماني سے هم دی، او دا د نور علماء حضرات هم دی، چې قرآن کریم شپږ مضامین بیانوي. ټول قرآن کې شپږ مضامین دي، او سورۃ فاتحه په دې شپږو مضامینو باندې مشتمل ده. نو په دې اعتبار سره دې سورۃ ته ام القرآن یا ام الکتاب وایي. هغه شپږ مسائل سدي: اے توحید د باری تعالی، توحید، قیامت، توحید، قیامت، احکام، نبوت، احوال د مؤمنینو، احوال د منکرینو. سوچلا شپږ. دا د علامه شبیر احمد سیم تحقیق دی. علوم قرآن سوچلا شپږ: توحید د باری تعالی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. بس. دیو مسئلہ قیامت، مالک یوم الدین. دریو مسئلہ الاحکام، ایاک نعبد و ایاک نستعین. سلورم مسئلہ انعمت علیہم کی سردار منامین و رسالت پیغمبر دے، نبوتم پکې راغی. پنځم مسئلہ انعمت علیہم د پیغمبر تابعداران نو مؤمنان پکې راغلل. شپږم مسئلہ غیر مغضوب علیہم ولا الضالین، احوال د منکرین راغلل. ٹھیک شو. سوچلا شپږ: توحید، قیامت، احکام، رسالت. ٹھیک شو کنه، اور احوال د مؤمنینو ورپسې د منکرینو. دا شپږ مضامین دي. حضرت بوي چې کم یو زیر اواړه د قران پاک، هیڅ یو صفحه اور هیڅ یو ورق د شپږ مضامین نه بخالینی.